عزتمند مسلمانانو کو څوک دا وایي چې زمانې د 200 کالو ګناهونه معاف شي یا مختصر 4 رکعاته مونځ دی دا یو پیرو کوي الله جل شانه به ستاسو ګناهونه معاف کړي. حدیث مبارک او کې راځي د ځان نه خبرې نه دي. هغه به دغه رنګي چې 4 رکعاته نفل او نیت په وتړی او په هر رکعت کې به د ولد دوالین امین نه چې مونځ وایي ولد دوالین امین نه پس به 50 پیرې سورت اخلاص قل هو الله احد وایي. په دویم رکعت کې چې بیا تاسو پورته شئ نو بیا به ولد دوالین امین نه په دویم رکعت کې او 50 پیرې بیا دغه وایي سورت اخلاص قل هو الله احد. په دریم رکعت کې بیا د ولد دوالین امین نه پس بیا 50 پیرې سورت اخلاص او په آخري رکعت کم چې 4م رکعت ته په هغه کې به هم تاسو قل هو الله احد سورت چې د سورت اخلاص دا 50 پیرې وایي. دا تعداد 200 شو. نو دا چې کم انسان وکي دا عمل عزتمند مسلمانانو د هغه الله جل شانه د 200 کالو ګناهونه د هغه معاف کړي. نو راځي چې نن دا غنیمت وګڼو او دا مخکې د مرګ نه وکړو ځکه چې د 200 کالو ګناهونه الله تعالی زمونږ معاف کړي. نو بیا سفر ودا عزتمند موږ نه څونه ګناهونه کېږي. موږ خو د ګناهونو ګوډي هر ځای کې سترګې غلط استعمالېږي غوږونه غلط استعمالېږي ژبه غلطه استعمالېږي دماغ غلط استعمالېږي زړه کې غلط سوچونه راځي د بدن نور اعضاء غلط استعمالېږي او الله جل شانه په دې باره کې تپوس کوي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله جل شانه با قرآن کې الله وی اليوم نختم د قیامت په ورځ به نختم زم مخر لهم اليوم نختم على افواههم بخلی باندې وتكلمنا خبرې به کوي ايديهم ستاسو لاسونه وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم او ستاسو باندې به گواهی او شهادت ستاسو د خپل کې عادت نو راځي چې دا منځکو مال غنیمت وګونو الله جل شانه